ځکه په موږ کې نن سبا بعضې خو د جاهلیت طریقې شته چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې به جاهلانو کولې یا د نبي علیه الصلاة والسلام څخه مخکې جاهلانو کولې او بیا نبي علیه الصلاة والسلام په دې حدیث مبارکه کې د نبي علیه الصلاة والسلام د بعثت بعد بندې کړې چې دا جاهلیت دی دا حرام دی ناروا دی مکروه دی دا ټول نبی علیه الصلاة والسلام سره وښول خو بعضې بیا دا رقم د جاهلیت طریقې دي چې د هغه څه موږ خپله نن سبا یو قانون مې جوړ کړی خو هغه ګرو د جاهلیت چې کوم طریقې بعضې په موږ کې شته هغه ګره په دې مختصر وخت کې نه ویل کېږي لهذا په دا یوه کې زما چرت باندې چې هغه د موضوع سره موافق هم دی چې هغه دا دی چې کله په یو کور کې یو مړی وسي نو بیا د دا کور والا په کلو نه نوي کپړې اغوندي او نه سرونه غوړوي نه دا سرو باندې ژمن تېروي حتی دا ژمنځو تېل د چا په یادي بلکې دا د ځان لپاره عار او پیغور بولي پر وخت پورې دا اول اختر فرض کړه د کال په مابین کې مړی سوی په یو کور کې د یو چا زوی وفات سوی د یو ښځې میړه وفات سوی د یو چا مور یا پلار وفات سوی یا د چا یو نږدې قریب وفات سوی اول اختر چې پر راشي د اول اختر خو دوی ضرور د مصیبت د غم اختر بولي په دې کې خو بیخي هېڅ شی نه کوي که هغه شپږ میاشتې مخکې وفات سوی هم دې شی نه کوي که پنځه میاشتې مخکې وفات سوی هم شی نه کوي حتی که اته میاشتې نه میاشتې کېږي هم وایي اول اختر دی نو دوی هغه د غم او د مصیبت اظهار کوي په دې اول اختر کې یعنی نه نوي کپړې اغوندي کې نارینه دي کې زنانه دي حتی چې وایي د کوچني الکوان ته هم نوي کپړې نور کوي دوی دا وایي که چیرې موږ نوي کپړې واغوندو یا په دا کور کې موږ اختر جوړ کړو هغه پلانکی همسایه به څه وایي هغه پلانکی کلیوال به څه وایي هغه پلانکی رشته دار به څه وایي هغه وایي یاره خو اوس یې پنځه میاشتې مخکې دې په کور کې پلار مړ شو اوس شپږ میاشتې مخکې دې په کور کې زوی مړ شو اوس هغه پلانکی رشته دار مړ شو یاره تا بیا نوي کپړې اغوستې دي بیا یې اختر جوړ کړی کور دا د جاهلیت طریقې دې ته عظیم جاهلیت کتابونه ویل زموږ د فقه کتابو او د نبي علیه الصلاة والسلام په احادیث طیبه کې ته پلانکی څه کوي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق چې تاسو اطاعت د هغه چا مه کوئ چې په هغې کې نافرماني د الله تعالی راځي ګوره په دې کې نافرماني د الله تعالی ده یعنې د الله پر دې راغلي مصیبت باندې ته دومره ناراضه یې چې په خوشحالي کې خوشحالي نه کوي د الله تعالی له طرفه یو خوشحالي در باندې راغلې خوشحالي نه کوي د الله تعالی له طرفه پر تا باندې یو مېلمستیا راغلې ده د الله تعالی مېلمه یې هغه مېلمستیا نه پر ځای کوي او الله تعالی پر تا باندې نعمتونه کړي دي واما بنعمت ربك فحدث نعمت چې الله تعالی درکړي هغه نعمت ښکاره کړه الله تعالی پیسې درکړي دي جایداد درکړي دي دنیا درکړي خولۍ کې نه وي کپړې کې نه وي کپړټو کې نه وي صدرې کې نه وي نعمت به سره ښکاره او په اختر کې کچیر دغه رقم انسان وکړي دا چې دوی سخت حرام دی ما چې وا د ښځې چې میړه یې مړ شي هغه به صرف څلور میاشتې لس شپې مکمل د مصیبت اظهار به کوي اخوا ته کچیر اظهار د مصیبت وکړي اظهار د مصیبت دا معنا چې سر نه غوړول کپړې نوي کپړې نه اغوستل او سر نه ژمنځول او دا رقم سر نه پرېولل او چې د صفایي سره کوم شی تعلق لري هغه زیب و زینت نه کول ځکه د مړی سوي شپږ میاشتې مخکې مړی سوي د جاهلیت دی درې ورځې قدر د عام رشته داران دپاره چې مصیبت روا دي درې ورځې اخوا د څلورمه ورځ سخت حرام دی چې په مصیبت باندې اظهار کوي پر مصیبت باندې به بیا اظهار نه کوي که نارینه دی که ښځه دی که د نارینه مور پلار مړي که د ښځې مور پلار مړي څلورمه ورځ باید چې یادوي او بیا پر هغه مصیبت باندې اظهار کوي یا مطلب اظهار دا معنا چې دا شیان نه کوي زیب و زینت نه کوي دا سخت حرام دی د حدیث طرفه او د الله تعالی د طرفه او د علماء ربانیین د طرفه دا سخت حرام دی دا یوه خبره را په یاد شول د یو ښځې چې کله میړه مړ شي نو په هغه ورځ باندې دا چې خبره شي د بنګړي د لاسه چې نه خیز د بنګړي ماتوي دا ناروا دي دا هم جاهلیت کتاب وایي کوم بنګړي چې خیزي هغه به کاږي او که نه ختل هغه به ماتوي نه دا ناروا دی دا د جاهلیت طریقه د قانون دی هغه چې نه خیزي هغه دې په لاس شي هغه باک نه لري چې خیزي هغه دې وکړي ماتېدل یې مکروه دي ماتېدل یې ښه کار نه دی
دا د جاهلیت طریقه ده او صرف په شریعت کې ما وتی ته ول د ښځې دپاره 4 میاشتې لږ شپې قدر د غم اظهار د مصیبت اظهار چې هغه ودې ته جایز دی